چې یو انسان د لمونځ کوونکي مخې ته په تللو په عذاب باندې پوه شوی دی، به 40 کاله ولاړو، څومره ډیر سخت عذاب دی، خو مخې ته به نه و تېر شوی. علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو صاحب د مسلې تپوس کړی دی، خو ما غوښتل چې دې باندې مختصر ویډیو جوړه کړم چې پیدا عامه شي. تپوس دا دی چې که لمونځ کوونکي مخې ته په تللو کې ګناه شته که نشته دی، یا څومره فاصله کې مخې ته تللی شي، او دغه لمونځ کوونکی دا تېرېدونکی خپل مخې ته دا منع کولی شي که نه شي منع کولی. نو د دغې مسلې مکمل وضاحت دی مختصر ویډیو کې کوم، تاسو هم د ثواب په نیت باندې مخې ته شیر کړئ. مسله دا ده چې کله یو لمونځ کوونکی په مانځه باندې ودرېږي او دته دا یره وي چې زما مخې ته به څوک تېرېږي، نو پکار دا ده چې دی خپل مخې ته سوتره کېږدي. سوتره د 1 ګز شرعي، یعنې د سنګلې پورې د 1 لاس دومره یو دنګ شی دی خپل مخې ته کېږدي، او چې دغه څیز تقریبا د 1 ګوتې مدار موټه پیړ څیز دا خپل مخې ته کېږدي. نو که د هغې مخې ته بیا څوک تېرېږي، بیا په ده باندې څه ګناه نشته دی. او که چېرته یو انسان په لوی جومات کې یا په کولاو ځمکه باندې دی ولاړ لمونځ کوي، کولاو میدان کې، نو دغه انسان چې خپل د سجدهګاه خپل د سجدې ځای ته ګوري او مخې ته بیا څوک تېرېږي او دته په نظر باندې نه راځي، نو ټولو فقهای کرامو البدایع والصنایع کې رد المختار دا مسله ذکر کړې چې ما یقع بصره علی المار، چې د ده نظر په دې تېرېدونکي باندې نه لګي، نو په دې کې ګناه نشته دی. په غیر سوترې نه هغه بیا مخې ته تللی شي. او که جومات وړوکی چې هغې ته مسجد صغیر ویلی شي، یعنې چې کوم فقهای کرامو د هغې تعریف کړی چې اقل من 40 ذراعا، د 80 د ګزو پکې قول شته، خو اولا او مختار قول دا دی چې 40 ګزه واره جومات یې د دې نه کمي، هغې ته مسجد صغیر وایي. نو په غیر سوترې کې بیا د هغې مخې ته تلل خو بیخي ناروا دي. او چې کوم لوی جومات دی، نو دا مسله په هغې کې ده. او تقریبا د دغه لمونځ کوونکي مخې ته په تللو په فاصله کې 2 ګزه فاصله ده ستا د سجدهګاه نه مخې ته. او که جومات کې ولاړ وي تقریبا 3 صفونه شو، 3 صفونه مخې ته بیا دی تللی شي. او که دی دا انسان منع کوي، نو منع کولی شي چې ویتبعه هو رخصته، چې دی دا انسان مخې ته تېرېدونکی د پکۍ خو وترکه افضل، پرېښودلی چې دی نو افضل دی چې منع نه کړي. که نه نو منع کول هم جایز دي. لمونځ په دې سره نه فاسدېږي بتسبیح او قراءة او اشارة بالید، یا خپل دا تسبیح ورته ووایي یا دا قرأت تیز کړي او یا په لاس باندې منع کړي، نو منع کولی جایز دي، خو لیکن نه منع کولی اولا دي. ته چې منع نه کړي دې کې ډېر ثواب دی. کوونکي مخې ته په تللو کې که چېرته کې تېرېدونکي ته دا ګناه معلوم وي چې په دې کې څومره ګناه دی، نو دی به چېرته نه و تېر شوی. حضرت ابو جهیم حارث الانصاري رضی الله تعالی عنه حدیث را نقل کوي، بخاری شریف مسلم شریف متفق علیه، دا حدیث متفق علیه حدیث دی. کتاب الصلاة امام بخاری او کتاب الصلاة امام مسلم دا حدیث را نقل کړی دی چې دغه صحابي فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. وای که چېرته د تېرېدونکي ته د دغه تېرېدلو د عذاب او د سزا معلومات وی، نو دی به 40 ولاړو، خو دی به د دغه لمونځ کوونکي مخې ته نه و تېر شوی. اوس د دې 40 نه مراد څه دي؟ نو ابو نضر رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې پته نه لګي چې د دې 40 نه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 ورځې وي او که 40 کالې وي. خو امام طحاوي مشکل آثار کې ذکر کوي چې د دې نه مراد 40 کالې دي. مطلب دا شو دی حدیث چې یو انسان د لمونځ کوونکي مخې ته په تللو په عذاب باندې پوه شوی دی، به 40 کاله ولاړو، څومره ډیر سخت عذاب دی، خو مخې ته به نه و تېر شوی. نو دا یو ډېره اهمه مسله وه چې د لمونځ کوونکي مخې ته په تللو کې ډېر سخت وعید راغلی دی، حدیثو کې ډېره ګناه دی. یو بل روایت هم د ابو هریره په روایت باندې هم په دغه موضوع باندې دی. نو لہذا د دې مسلې دا وضاحت ضروري و. لمونځ کوونکي مخې ته تللو نه اجتناب وکړئ، او دا یو ډېره اهمه مسله وه. الله جل جلاله دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي.